نه چهره پرېخوا هغه پیغمبر چې حسان ابن ثابت وایي واحسن من کلم ترکت عیني دومره حسین پیغمبر دی چېرته زما سترګو داسې حسین پیغمبر لیدلی نه دی واجمل منکا لم تلد النساء لیدلی به یې الله رب العزت قرآن کریم کې پہلنے سپارہ کے فرمائی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق اللہ رب العزت د خپل کتاب تشبیه د اسمان نا وریدلو باران سره ورکي الله مثال بیانوي او قرآن کریم کې الله رب العزت 44 مثالونه بیان کړي او آخر کې الله فرمایي چې په مثال نه پويږي مگر علما په پويږي او دا مثال الله د زیات وضاحت د زیات تشریح لپاره قرآن کریم کې نازل کړي چې زما بندگان د الله په دی وحدانیت او قدرتونو باندې پوي شي نو الله تبارک و تعالی د خپل کتاب مثال د باران سره ورکي علماء کرام فرمائی وجد شبه صدا چې الله وی او کصیب زما دا کتاب زما دا قرآن دا پشان د پسرلی د باران دی نو علماء کرام فرمائی چې وجد شبه دادا چې دا باران د برنا او قرآنم د برنا راغلی باران رحمت تے قرآنم رحمت تے باران خیر کثیر دے قرآن خیر کثیر دے باران کے فائدی دی قرآن کم فائدی دی باران بقدر ضرورت ورے گی قرآنم بقدر حاجت نازلے دو باران ہر ساز کی اللہ فائدہ ہی خیدہ دو قرآن پا ہر کلمہ کے اللہ فائدہ ہی خیدے باران چې وریږي د میکائیل علیہ السلام په واسطه وریږي قرآن چې الله نازلولو د جبریل په واسطه نازل شوی باران د برنه وریږي لاندې ځمکې ته رارسي قرآن د عرش نه راغی د انسانیت زړونو ته راورسېدو باران چې وریږي مخکې تورې تیارې خورې شي قرآن چې نازلېدو د قرآن د نزول نه مخکې د جهالت تورې تیارې خورې دی د باران نه مخکې اسمان کې ګړزار وي بجلی وي برېښنا وي د قرآن نازلېدو سره الله د جهاد آیاتونه نازل کړل سخت احکامات نازل کړل باران د برنه د الله په حکم ورېږي قرآن د برنه د الله په حکم نازل شوی باران چې د برنه را وورېږي لاندې ځمکې ته راورسي بیا الله فرمایي دا ځمکه دوه قسمه ده والبلد الطیب یو پاکه ځمکه ده هغه ځمکه چې په هغې باران وورېږي خلقو ته فائدې ورکي یخرجو نباته باذن ربه د باران ورېدلو سره د هغه ځمکې شینکې را وباسي فصل را وباسي قوم ته فائدہ ورکي قوم ته ثمره ورکي دویمه هغه ځمکه ده والذي حبس هغه خوره ځمکه ده ګنده ځمکه ده پلیته ځمکه ده لا یخرجو الا نکدا هغه شینکې نه را وباسي قوم ته فائدہ نه ورکوي قوم ته میوه نه ورکوي دغه شان چې باران په پاکه ځمکه وشي قوم ته فائدہ ورکي په ګنده ځمکه وشي قوم ته فائدہ نه ورکوي نو دغه شانتې الله وایي زړونه هم دوه قسمه دي یو پاک زړه دی بد پلیت زړه دی قرآن نازل شولو پاکو زړونو ته یې فائدہ ورکړله پاکو زړونو ته یې مغفرت ورکړلو یو ګنده زړونه وو ګنده زړه د قرآن نه فائدہ وانه خیستله قرآن رامغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نازل شو پیغمبر علیہ السلام دعوت او تبلیغ شروع کړو او د چا د زړه ځمکه ګنده وه د چا چې د زړه ځمکه پلیته وه د قرآن نه یې فایده وانه خیستله لکه ابو جهل د زړه ځمکه یې ګنده وه د قرآن نه یې فایده وانه خیستله ابو لهب دی د زړه ځمکه یې ګنده وه د قرآن د نزول سره هغه د قرآن نه فایده وانه خیستله
په دغه انداز کې د چا چې د زړه ځمکه پاکه وه د قرآن د نزول سره د قرآن نه یې فایدې واخیستې د قرآن نه یې ثمرې واخیستې ابو بکر صدیق د زړه ځمکه پاکه وه د قرآن د وجې نه صدیق اکبر ته جوړ شو د عمر فاروق د زړه ځمکه پاکه وه د قرآن د وجې نه فاروق اعظم ته جوړ شو عثمان د زړه ځمکه پاکه وه د قرآن د وجې نه عثمان ذوالنورین ته جوړ شو د علی مرتضی د زړه ځمکه پاکه وه د قرآن د وجې نه شیر خدا ته جوړ شو صاحب ذوالفقار ته جوړ شولو اسد الله ته جوړ شو په دغه انداز کې د عبدالله ابن مسعود د زړه ځمکه پاکه وه فقیه امت ته جوړ شو د عبدالله ابن عباس د زړه ځمکه پاکه وه مفسر قرآن ته جوړ شولو د ابوذر د زړه ځمکه پاکه وه د تقوا غر ته جوړ شولو د امیر معاویه د زړه ځمکه پاکه وه امیر المؤمنین ته جوړ شولو په دغه انداز کې د مور بیبي عایشې د زړه ځمکه پاکه وه مطهره منزهه مبرأه صدیقه بنت صدیق ته جوړه شوه د فاطمې د زړه ځمکه پاکه وه د جنت د ښځو سردار ته جوړ شولو العرض د 1,44,000 صحابه کرامو د زړه ځمکې پاکې وې د قرآن د نزول سره د هغه صحابه کرامو نه معیار حق او معیار ایمان جوړ شول قرآن راغې د چا چې د زړه ځمکه پاکه وه هغې دې فایدې واخیستې د جنت وارثان ته جوړ شو او قرآن راغې د چا چې د زړه ځمکه ګنده وه هغوی ته فایده وانخیسته د هغوی نه لوی جهنمیان جوړ شول الله وایي چې باران د بره نه ورېږي لاندې ځمکې ته او ځمکه بیا دوه قسمه ده پاکه ځمکه او پلیته ځمکه په پاکه ځمکه چې باران وشي نو هغه د باران نه فایده اخلي او په ګنده ځمکه چې باران وشي نو د باران نه فایده نه اخلي ډیران دی باران پې وشي نو په ډیران کې اوبه را جمع شي نو ډیران فصل نه کوي ډیران میوه پکې نه راخیږي بوټي پکې نه کېږي په هغې کې داګن نورم زیات شي بدبویي پکې نورم زیاته شي په هغې کې قوم ته نقصان نورم زیات شي خو نقصان په باران کې نه دی نقصان په ډیران کې دی باران د ډیران اصلي چهره وښودله باران د ډیران فطرت وښودلو باران د ډیران خوی او خصلت وښودلو قرآن راغې امت زړونو ته ورسېدلو د چا چې د زړه ځمکه ګنده وه په چا کې چې بغض حسد کینه تکبر غرور و هغه کې کفر نورم زیات شو جهالت پکې نورم زیات شو ابولهب د پیغمبر سقطر دی مکی دی قریشي دی هاشمي دی عربي دی د پیغمبر سقطر دی او د زړه ځمکه یې ګنده وه بغض پکې زیات و کینه پکې زیاته وه قرآن راغې ابولهب ته یې فایده ورنکړله ابولهب د دنیا نه جهنمي لاړو بل طرف ته بلال دی حیثیت د غلام دی کم بلال د غربت د وجه نه یې په سر دستار نشته په خپو یې پیزار نشته دی دولت او مال نشته دی حسن او جمال نشته دی د غربت د وجه نه یو صادر دی د هغه نه یې لنګ والی دی خو د قرآن طالب شولو قرآن ته کېناستو پیغمبر خدا فرمایي زه د معراج په شپه باندې جنتونو کې ګرځېدم سیل مې کولو جنت کې مې د خپو اواز واورېدلو جبریل ته مې ویل جبریل دا د خپو اواز د چا دی جبریل راته وایي یا رسول الله دا ستا غلام ستا شاګرد ستا نوکر ستا مرید ستا صحابي بلال دی قدم په مکه کې اخلي اواز جنت کې اورېدل کېږي ځکه بلال د قرآن طالب شو غلام و نه رنګ شته نه خاندان شته نه د ابولهب غوندې حسب و نسب شته مسافر دی د حبشو نه راغلی د قرآن طالب شو پیغمبر خدا فرمایي د معراج په شپه جنت کې مې د خپو کشار واورېدو جبریل ته مې ویل چې دا څوک دی جبریل راته وایي دا بلال دی قدم په مکه کې اخلي او د خپو اواز جنت کې اورېدل کېږي دا مقام قرآن کریم ورکړو بلال و دې صحابه کرامو ته دا عزت قرآن ورکړو الله فرمایي یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا دلته کثرت فی نفسه دی
کثرت په مقابله د قلت کې نه دی علماء کرام وایي ډېر خلک د قرآن د وجنه هدایت مندلې دی ډېرو ته دا قرآن د ګمراهۍ سبب ګرځېدلی دی چا چې قرآن ته ټیم ورکړی دی په قرآن یې ځان پوه کړی دی قرآن سره محبت کړی دی حتی تر دې پورې د حافظ قرآن سره محبت کړی دی د عالم قرآن سره محبت کړی دی هغې دپاره دا قرآن د هدایت ذریعه ده نجات ذریعه ده خو چا قرآن ته ټیم نه دی ورکړی چا قرآن نه شا ګرځولی ده قرآن سره محبت نه دی کړی نو د هغوی دپاره قرآن د ګمراهۍ سبب دی قرآن د ذلت سبب دی واحد د رب دا کتاب دی چې دا هادي دی دا لارښود دی دا مرشد دی دا رهنما دی کامیابی والا کتاب صرف دا دی که څوک دا ووایي چې زه الله ته ځان رسوم د الله سره خبرې کوم د الله کلام اورم هغه د قرآن ته کښېني ځکه قرآن کلام الله دی دا د الله خبرې دی د قرآن سره محبت الله سره محبت دی قرآن ته کېناستل د الله سره محبت دی قرآن ته ټیم ورکول د الله سره محبت دی خو قرآن ته نه کېناستل قرآن ته شا ګرځول دا د الله دشمني ده ځکه واحد د رب دا اخري کتاب دی قرآن مجید چې دا انسان ته نجات هم ګرځي او دا انسان ته ضلالت هم ګرځي که قرآن ته کېناستې محبت ته ورسره وکړو رای نجات دی یضل ویهدي به کثیره که به راشي او که د قرآن دشمني دې وکړه او قرآن ته کېناستې یضل به کثیره بیا دا قرآن د ګمراهۍ بعضې خلک د دې قرآن د وجې نه ګمرام شي څوک یې دشمني وکړي نو ګمراه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما الله ډېرو قومونو ته د دې کتاب د وجې نه عزت ورکړې عظمت ورکړې بلندی ورکړې شرافت ورکړې حاکمان ګرځولي دي ویضع به آخرین او ډېر قومونه الله د دې کتاب د وجې نه ذلیله کړي دي شرمنده کړي دي خوار کړي دي مغلوبه کړي دي محکوم کړي دي کم قوم چې دې کتاب ته ټیم ورکړی دی دې کتاب ته ناست دی په دې ځان پوه کړی دی د دې تلاوت یې کړی دی هغه قوم ته الله عزت ورکړی دی هغه قوم الله حاکم ګرځولی دی هغه قوم الله غالب ګرځولی دی هغه قوم باندې د کفارو تسلط نه دی راغلی د دوی ژوندي مثال صحابه کرام دی 1,44,000 بروایتی دیگر 1,24,000 ټول صحابه دي او د روم او د فارس غوندې خلکو ته یې شکست ورکړلو د ایران غوندې خلک ملکونه یې فتح کړل قسطنطنیه یې فتح کړله استنبول یې فتح کړلو زمونږ دې پېښور ته راورسېدل کراچي او ملتان ته راورسېدل وجه دا وه چې صحابه قرآن ته ټیم ورکړی و په قرآن یې ځان پوه کړی و قرآن سره یې محبت کړی و د هغو په سینو کې د دنیا دولت مال او لالچ نه و د هغو په سینو کې د دنیا محبت نه و د قرآن محبت و او د نبی آخر زمان محبت و قرآن ته به یې کتل نبی آخر زمان ته به یې کتل په هغه نقشه باندې به مخکې تلل تر دې پورې چې د ابوبکر صدیق دور راغی 18 لاک مربع میل ځمکه فتح شوله د عمر په دور کې 22 لاک مربع میل ځمکه فتح شوله د عثمان په دور کې 44 لاک مربع میل ځمکه باندې اسلامي بیرغ ودرېدلو د امیر معاویه دور کې 64 لاک مربع میل ځمکې ته بالخصوص نیمې دنیا نه زیاتې ځمکې ته اسلام ورسېدلو د امیر معاویه دور نه بعد د تابعینو په دور کې آپس کې اختلافات شروع شول جنگونه شروع شول فتوحات ودرېدل نو ما عرض دا دی 1,24,000 کسانو نیمه دنیا فتح کړله د اسلام جنډه یې نیمې دنیا ته ورسېوله صرف دا د قرآن د عظمت دلیل دی دا د قرآن د عظمت برکت دی دا د قرآن د وجې نه د قرآن په نقشه باندې روان و د نبی آخر زمان په حکم باندې روان و نیمه دنیا یې فتح کړله نن چې دا مسلمان مغلوبه دی نن مسلمان باوجود د کثرت نه باوجود د ډېروالي نه د کافرو
تسلط ته د کافرو غلبه ده مونږ بدني تورم غلامان یو ذهني تورم غلامان یو دا وجه دا ده چې د قرآن تم شا ګرځولې ده قرآن تم ټیم نه دی ورکړی کومه پورې چې مسلمان قوم د قرآن ته ټیم نه وي ورکړی په دې قرآن یې ځان نه وي پوه کړی هغه پورې دا مسلمان غالب نشي راتللی حاکم نشي راتللی یرفع بهذا الکتاب پیغمبر وایي د دې کتاب د وجې نه الله قومونو ته عزت ورکوي عظمت ورکوي بلندي ورکوي شرافت ورکوي کم قوم چې دا غواړي چې زه په عالم دنیا باندې حاکم شمه عالم دنیا زما خپو لاندې شي د امریکې غوندې د ناټو غوندې د روس غوندې د یورپ غوندې دغه ملکونه فتح کما د هغې صرف یو علاج دی چې د قرآن به نقشه وي او د پیغمبر به طریقه راواخلي چې کومه پورې قرآني نقشه او پیغمبري طریقه نه وي هغه پورې مسلمان حاکم کیدی نشي مونږ ته مثال د صحابهو پروت دی د نبی علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي ته راوغوښتل او د صحابهو تشکیلات یې وکړل څوک یې یو ځای ته ولېږل بیا د پیغمبر د وفات نه بعد په ټوله دنیا کې په هر ملک کې به تاله د صحابهو قبرونه ښکاري دا صحابه کرام د پراپرټۍ دپاره نه راغلي دا صحابه د مال ګټلو ته دلته نه راغلي ما او تا د پښتنو ته یې کلمه راوړې ما او تا ته یې قرآن راوړې ما او تا ته یې ایمان راوړې دا نن چې زه ورته قرآن پیژنو ایمان پیژنو نبی آخر زمان پیژنو دا جماعت و مدرسه پیژنو عالم پیژنو حافظ پیژنو دا د دې صحابه کرامو برکت ته په ما او تا پیغمبر نه دی لیدلی چې مونځ یې کړی دی ما او تا پیغمبر نه دی لیدلی چې حج یې کړی دی ما او تا پیغمبر نه دی لیدلی چې غزواتو ته تللی دی که پیغمبر امام دی مقتدیان یې صحابه دی که پیغمبر امیر دی مجاهدین یې صحابه دی که پیغمبر مبلغ دی تبلیغیان یې صحابه دی که پیغمبر بدر ته تللی دی ملګرتیا یې صحابه وکړې ده احد ته تللی دی ملګرتیا یې صحابه وکړې ده حنین ته تللی دی ملګرتیا یې صحابه وکړې ده فتح مکې ته تللی دی ملګرتیا یې صحابه وکړې ده پیغمبر حج کړی دی ملګري ورسره صحابه دی وقوف عرفې ته تللی دی ملګري ورسره صحابه دی مزدلفه کې تللی دی ملګري یې صحابه دی د پیغمبر د ژوند د آن لمحې لمحې حفاظت صحابه وکړې دی بخاري شریف کلاو کا صرف 24 بابونه په باب الاستنجا کې دي پیغمبر استنجا ته تللی څنګه دی راغلی څنګه دی دا ټول صحابه ولیدلی دی هغه صحابه محفوظ کړی دی 25 آداب خلا ترمذي شریف کې دي دا ټول چا یاد کړی دي دا صحابه یاد کړی دي ما او تا ته را رسولې دي پیغمبر به کېناستو څنګه ودرېدو به څنګه د پیغمبر گفتار څنګه و کردار څنګه و د پیغمبر حوار او تکلم څنګه و دا ټول صحابه محفوظ کړی دي پیغمبر علیه السلام جنگ څنګه کړی دی تورې څنګه راایستې ده کفارو حمله څنګه کړې ده د غزواتو نه بعد مجاهدینو ته کم نصیحت کړی دی دا ټول صحابه محفوظ کړی دی پیغمبر امامت څنګه کړی دی جلسه څنګه وه قومه څنګه وه قیام څنګه و وقف چرته کړی وصل چرته کړی قلقله چرته کړې ده صحابه محفوظ کړی دی پیغمبر علیه السلام اودس څنګه کړی دی د اودس تناز څنګه دی طریقې څنګه وه اودس په څومره اوبو یې کړی دی ټول صحابه محفوظ کړی دی پیغمبر درس څنګه کړی دی خطاب یې څنګه کړی دی خلق یې مطمئن کړي څنګه دي د پیغمبر د تقریر انداز څنګه و د گفتگو انداز یې څنګه و صحابه محفوظ کړی دی د پیغمبر د ژوند آن لمحه لمحه ټول صحابه محفوظ کړی ده پیغمبر د وفات په وخت کې کم کلمات ویلي دي وفات په وخت کې کم وصیت کړي کم نصیحت کړي ټول صحابه محفوظ کړی دي بخاري شریف کې وګوره د هر حدیث نه مخکې صحابي نوم راځي ترمذي کې د هر حدیث نه مخکې راوي به صحابي وي په هغه شانتې د حدیثو کتابونو کې راویان به صحابه وي بیا دغه صحابه د پیغمبر نه بعد دیار حبیب پرېښو مکه یې پرېښوه مدینه یې پرېښوه امت ته یې دین ورسولو زما د پیغمبر په شان
حسین چهره پرخوا هغه پیغمبر چې حسان ابن ثابت وای واحسن من کلم ترکت عینی دومره حسین پیغمبر دی چرته زما سترګو داسې حسین پیغمبر لیدلی نه دی واجمل منکا لم تلد النساء لیدلی به یې سوي چې دومره حسین او جمیل چرته مور زیږولی نه دی خلقت مبرعا من کل عیب دومره حسین پیغمبر د هر غیب نه پاک دی د پیغمبر ذات د غیب نه پاک جماعت د غیب نه پاک اهل بیت د غیب نه پاک باد د غیب نه پاک داسې پیدا دی ته به وایي دا ځان یې لکه خپله جوړ کړی دی هغه حسین او جمیل پیغمبر دې صحابهو پرېښولو امت ته یې دین راورسولو کم حسین پیغمبر د چا په باره کې چې رحمان بابا وایي ته شاهای شکر لبا کل رخسار سیمو غبغبا په نادرو کې نادره په عجبو کې عجبه بې زیوره ښایسته یې بې ترتیبه مرتبه د جمال مخې دې نشته د مشرق نه تر مغربه ابې حیات چې حیات بیامون ستا د شونډو له سببه مخ دې سپین تر سپین سبا دی زلفې تورې تر تور شبه مخ دې سپین تر سپین سبا دی زلفې تورې تر تور شبه دا په کسب موندې نه شي مګر فضل شي د ربه چې د رب فضل پې وشي هغه خلاص شي د غضبه عشق څه داسې علم نه دی چې حاصل شي د مکتبه مکتب حال د مذهب وایي عشق بالا دې تر مذهبه د عاشق مذهب هم دایي چې دم نوي پې مطلبه ستا د حسن په صفت کې رحمان ګونګ شوله ادبه دومره حسین پیغمبر یې پرېښودې صحابهو او ما تعالی دین راورسولو قرآن یې راورسولو نو یو د ختم نبوت مسله ده او بله د دفاع صحابه مسله ده دا اجتماعي مسله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت دفاع به کوو که نه انشاءالله اوچت اواز سره کوو به که نه انشاءالله د صحابه کرامو د عزت او د ناموس دفاع به کوو که نه انشاءالله چرته چې د اسلام د عزت او د عظمت خبره راځي میدان ته به وځو که نه انشاءالله د خپل مدارس مساجد به آبادوو که نه انشاءالله په خپلو علماو به اعتماد کوو که نه انشاءالله د دې ماشومانو ته د دوی جمله خاندان ته او د دوی استادانو ته په دې ختمونو باندې مبارکباد پیش کوم او د الله رب العزت نه دعا کوم چې الله رب العزت دوی ته مزید د علم دین حاصلولو توفیق ورکړي په دې شعر سره د دې تډالې کوم چې ستا د شان نه صدقه شه طالب جانه ټول جهان دې نظرانه شه طالب جانه چې قرآن عظیم الشان دې پکې ځای کړو آفرین دې په سینه شه طالب جانه